وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین، یا رب العرش الکریم، اے اللہ اے دا قدرتونو ہستے ذاتا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ یقیناً چې موږ ډېر ګناهګار یو. اے اللہ یقیناً چې موږ ډېر ګناهګار یو. اے اللہ موږ دونه کمزوري شوي. اے اللہ تا ته دونه اے الله موږ د ګناهونو په وجه باندې یا الله سپک شوي یو. اے اللہ چې تا د خپل کور طواف هم بند کړو. اے اللہ زمونږ د امن زګونه خو یا الله حرم شریف دی، کعبۃ الله دی، یا الله مدینه منوره ده. اے الله ته به موږ باندې هغه زګونه هم بند کړه. یقینا چې دا زمونږ د ګناهونو اثر دی. یا الله اے الله دا زمونږ د ګناهونو اثر دی. اے الله موږ د خپل ګناهونو نه توبه وباسو. یا الله اے الله موږ د خپل ګناهونو نه توبه وباسو. یا الله اے الله هغه وخت راغی اے الله چې خلک د قرآن پاک پسې خبرې کوي. اے الله یقینا دا زمونږ د ایمانونو کمزوري ده. یا الله اے اللہ یقیناً دا زمونږ د ایمانونو کمزوري ده. یا الله اے الله یقیناً چې موږ خو ګناهګار یو. اے الله یقیناً چې موږ ګناهګار یو. اے الله لیکن زمونږ په وجه باندې اے الله کمزوري ماشومان چې د هغو هېڅ ګناه نشته. اے الله دې ماشومانو هېڅ ګناه نشته. اے الله هغه کمزوري بوډاګان سپینګیري اے الله چې ټول عمر اے الله ستا په عبادتونو کې تیر کړی دی. اے الله پاک خلق دی. اے الله پاک خلق دی. اے اللہ صرف ستا نوم یې پیژندلی دی. اے الله ستا عبادت یې پیژندلی دی. اے الله موږ د دې خپلو ګناهونو نه توبه وباسو. اے الله دا کمزوري مسلمانان ماشومان اے الله د دوی حفاظت وفرمایي. اے الله د ټولو نه لویه ګناه زموږ نه دا شوې ده. اے الله موږ ستا کلام ته اے الله قرآن مجید ته شا کړې ده. اے الله د دې تلاوت حق هم نه دی ادا کړی. اے الله دا ګناه موږ ته معاف کړي. اے الله د خپل کلام پاک تعلق او محبت را نصیب کړي. اے الله د خپل قرآن پاک تعلق او یا الله د هغې د تلاوت کولو توفیق را نصیب کړي. اے الله موږ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو. اے الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. اے الله زموږ د ګناهونو په وجه باندې اے الله په ټوله دنیا باندې دا وبا راغلې ده. اے الله کم پکې الله بیماران دي. اے الله دغه بیمارانو ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. اے الله کم روغ دي اے الله د دې بیماری نه یا الله بچ وساتې. او اے الله دا بیماری زمونږ دپاره اے الله رحمت جوړ کړي. اے الله مونږ خپل طرف ته یا الله راکاږي. اے الله مونږ خپل عبادت طرف ته متوجه کړي. اے الله د توبې توفیق را نصیب کړي. اے الله دا ناسته مجمع مونږ چې کوم ناست یو یا الله مونږ ټول د زړه په اخلاص باندې اے الله ستا مخې ته توبه وباسو. اے الله مونږ معاف کړي. اے الله مونږ معاف کړي. اے الله زمونږ نه دا وبا ختمه کړي. اے الله زمونږ نه دا وبا ختمه کړي. اے الله ته راضي شي. اے الله مرګ راولې په داسې حالت کې راولې اے الله چې زمونږ ایمان کاملي په جواب دا کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله. آمین.